الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. زما دوی ورسکتون ناظرین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږه ننو یو اهم ترینه موضوع ده او په یو درې خبرو باندې بحث کول غواړو چې درې قسمه خلک داسې دي چې الله رب العالمینو د هغوی هغه عبادت نه قبلوي، لمونځ یې نه قبلوي. هر یو عمل چې کومه دی نو که هغه تهجد کوي، هر یو عمل چې کوي نو هغه الله رب العالمین نه قبلوي. او اصل کې موږ اعمال د دې دپاره کوو چې الله رب العالمین زموږ نه د اعمال څه کې دا قبول کړي. چې کله الله رب العالمین زموږ اعمال نه قبلوي نو بیا زموږ د لمونځ څه ضرورت دی، او زموږ د تهجدو څه ضرورت دی، او زموږ د نوافلو څه ضرورت دی، او زموږ د قرآن د تلاوت څه ضرورت دی. نو دا خبره یادول پکار دي او دا مخکې ملګرو سره شیار هم کوي چې یاره سړی د دې نه خبر شي چې موږ لمونځ کوو، یو سړی به لمونځ کوي او یا کاله به عبادت کړی، 50 کاله به عبادت کړی، او د یو عبادت به یو لمونځ به الله رب العالمین درته قبول کړی نه وي. نو حدیث کې دا راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي درې قسمه خلک دي چې الله رب العالمین د هغوی هغه لمونځ نه قبلوي. یو په دې کې هغه زنانه چې د هغې نه خاوند صحیح ناراضه وي او خفه وي، او دا زنانه ټوله شپه تهجد هم کوي او لمونځونه هم کوي او تسبیح ماړی تلاوتونه هم کوي، مدرسو ته هم ځي. نو دغه یو عبادت الله تعالی ته قبول نه دی. حاله چې کله دا خاوند بیرته څه کي دا راضي کړي، نو دا هم دا خبره زنانو ته ورسوئ چې یاره یا کم زنانه دا خبره اوري نو پکار ده چې په خپله په دې باندې عمل وکړي او خاوند ته تکلیف ورنه کړي. کم نارینه چې اوري نو هغو پکار ده چې خپل زنانو ته دا خبر ورورسي چې په حدیث کې دا خبره ده، او دوباره دا ځان نه دا خبره نه ده بلکې دا څه ده، د حدیث نه جناب محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره صدا کړې ده. دویم نمبر هغه سړی چې هغه رشته دار یا ستا خپل ګاونډي وي، رشته داران د هغه سره ستا تعلق صحیح قطع وي، د هغوی د ته نفرت کې هغو ته وایي چې زه ستاسو په کور بند یم، ستاسو کور ته نه درځم، او د هغوی سره حسد ساتي او د هغوی سره قطع تعلق ساتي، نو الله رب العالمین ستا عبادت ستا لمونځ هم نه قبلوي. هله به الله رب العالمین ستا عبادت او ستا لمونځ قبلوي چې کله ته د دوی سره روغه وکړې او د دوی سره سازه وکړې او د دوی سره په مینه محبت په اول پس سره خبرې څه کړي دا شروع کړي. او دا اکثر په موږ په پښتنو کې دا خبره ډېره سیوا ده. نو په کاره چې یاره د دې خبرې مخنیوی وکړو، د دې نه توبه وباسو چې یاره زما چې کوم رشته دار دی د هغې سره تعلق قطع کول نه دي پکارو. او بل هغه امام چې هغه خلکو له امامتي کوي، مقتدیانو له، او مقتدیان د هغې نه ناراضه وي. وګورئ دا خبره یاد لرل پکار دی چې ګورئ مقتدیان په څه باندې ناراضه وي، په معمولي خبره باندې نو، دنیایي په سطح باندې نو، په هغه خبره باندې ناراضه وي چې کومه حقه خبره ده او امام په هغې ناحقه باندې ده او مقتدیان په هغې باندې په حقه باندې دي. نو که دا امام لمونځ هم کوي دا لمونځ الله تعالی نه قبلوي. د الله رب العالمین لعنت دی په دې امام باندې. پکار چې دا امام هم ځان وساتي د داسې حالاتو نه، چې هسې نه چې امام مطلب دا چې مقتدیان یې نه خوښ دا په زوره باندې لګېدلی او د هغه دپاره څه کوي امامتي کوي. نو پکار چې دا قرنګې دا امام هم د دې نه ځان څه کي وساتي، یا که یو امام داسې و په حقه باندې داسې وي، دا مطلب دا چې دا قرنګې دا په حقه باندې نه وي بلکې په ناحقه باندې او مقتدیان په حقه باندې وي. نو پکار چې د امام له دغه ځای څه کي دا پرېږدي، دغه جومات پرېږدي، دغه ځای پرېږدي او ځانه دې لمونځ کوي، مقتدیان به ځانه لمونځ کوي چې الله رب العالمین د دوانو لمونځونه د امام لمونځ کوي دا قبلوي. نو پکار چې دا درې قسمه خلک دی چې الله رب العالمین د دې عبادت نه قبلوي. نو دا د مخکو ملګرو سره هم څه کوي دا شیر کوي.